اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمان مشکات شریف کے 9 اس کتابونه دي په هغه کې اولنې کتاب کتاب الایمان دی. کتاب الایمان دې کې یو 5 مباحث ته خیال کوئ. اول بحث معنی لغوی او اصطلاحی د ایمان. دویم بحث نسبت په مابین د ایمان او د اسلام کی. دریم بحث بیان د فروق اسلامیه او په حقیقت د ایمان کی. څلورم بحث یو مسئله استثناء په ایمان، انا مؤمن حقا بوای که انا مؤمن انشاءاللہ بوای، دیتا استثناء پی ایمان وی. شرع قائد کے بتا سویلی یا بدر تراش. پنځم بحث مناسبت د کتاب الایمان د مخ کے حدیث د نیت سره، انما الاعمال بالنیات دی سره مناسبت سره. اول بحث معنی لغوی و اصطلاحی د ایمان. ایمان مصدر د باب افعال دی، مجرد امنه راضی د سمعانه. امنه د امن نه دی. معنی د ایمان معنی د امن ورکول بلتا، یعنی امن ورکول مومن به ته د تکذیب نه. په کومو څیزونو چې ستا ایمان دی هغې ته د امن ورکه د تکذیب نه دی بچ کړل. په ایمان کې به بیا حمزه د تعدیت دپاره شي، یا د ایمان معنا دا د ځان په امن کې ګرځول، نو بیا به حمزه د سیرورت دپاره شي. د ایمان معنا به داسې چې سرت ذا امنن، چې کله حمزه د سیرورت شي، او چې حمزه د تعدیت شي بل ته امن ورکول. بل څه شی دی؟ مومن به دی. مومن به ته امن ورکول د تکذیب نه. په لغت کې ایمان تصدیق ته وایي. تصدیق خو ګورئ دا تصدیقی منطقی نه دی، دا تصدیق شرعی دی. هغه تصدیق نه دی چې کم تاسې په اوایلو د کتبو د منطقو کې ویلي چې علم په 2 قسمه دی. د تصدیق ایمانی او تصدیق منطقی په منځ کې 9 فرقونه دي. دا زده کوئ. ګورئ علامه تفتزانی رحمه الله شرع قائد کې هم دې ځای کې ښویېدلی دی. تصدیق منطقی او تصدیق شرعي دواړه یو ګڼلی دي، او ډېر علما داسې دي چې دواړه یو ګڼلي، او حال دا چې دواړه په منځ کې 9 فرقونه دي. اول فرق تصدیق منطقی. تصدیق شرعی ایمانی مختص دی د یقین او اعتقاد جازم سره. نو جهل مرکب او ظن خارج شو. جهل مرکب ځکه خارج شو چې هغه مطابق نه دی. ظن ځکه خارج شو چې هغه جازم نه دی، په خلاف د تصدیق منطقی. تصدیق منطقی کې انواع 4 د تصدیق شامل دي، چې هغه ظن دی، جهل مرکب دی، تقلید دی او یقین دی. تاسو ویلی دی منطقو کتابونه کن، هغوی د څلورو ته تصدیق وای. او ظن او جهل مرکب دا تصدیق شرعی نه دی او تصدیق منطقی دی. پې پوه شوئ؟ دا یو فرق شو. دویم فرق تصدیق شرعی متعلق دی د جمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم پورې، نه دا چې عام دی د ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم وغیره سره.
او تصدیق منطقی اعم دے. ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ما جاء به غیر النبی دوڑو تا شامل دے. فکر تم خیال راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو تصدیق دیو کو او که د یو عام سړي د خبرو تصدیق دی وکړو دې ته تصدیق منطقي وایي او د عام سړي د خبرو تصدیق ته تصدیق منطقي خو وایي تصدیق شرعي ورته نه وایي. تصدیق شرعي مختص دی د ما جاء به النبي پورې او تصدیق منطقي عام دی ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم او ما جاء به غیر النبي صلی الله علیه وسلم دواړو ته شامل دی. په دې ساده خبره خو پوه شئ. نو ګورئ تصدیق په بعض ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم باندې او تکذیب په بعض ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم دا تصدیق منطقي دی خو تصدیق شرعي نه دی. خبرې تم خیال راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعضو خبرو باندې ته تصدیق وکړي نو دا تصدیق منطقي شه خو تصدیق شرعي نشه. ځکه تصدیق شرعي دی ته وایي چې په جميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم باندې به دې یقیني پې پوه شئ. ارشاد یې کنه دلته چې ارشاد وڅه چوټي ډېره وکړه. تاسو په دې خبرې زما پوهېږئ. دریم فرق تصدیق ایمانی مختص دی اختیاري پورې او تصدیق منطقي شامل دی استراري او اختیاري دواړو لره. نو مصدق بالنبي صلی الله علیه وسلم برؤیة المعجزات من غیر تأمل و اختیار دا مصدق منطقی دی خو مصدق شرعی نه دی. تاسو په دې خبره سره خلاص معجزات دی ولیدل اسې دې په زړه کې تصدیق راغی بغیر د اختیار او د تأمل نه نو دې ته تصدیق منطقي وایي تصدیق شرعي ورته نه وایي ځکه تصدیق شرعي کې اختیار شرط. څلورم تصدیق ایمانی دا مختص دی د یقینی تسلیمی پوری. یقین به هم او تسلیم به هم. تسلیم دا هغه خبرې ته بغاړه ږدي او تصدیق منطقي عام دی که تسلیم ورسره یو که نه نو مصدق منکر عنادن دا مصدق دی په تصدیق منطقي سره خو مصدق نه دی په تصدیق شرعي سره. په دې خبره تاسې پوه نه شئ. نبی علیہ السلام تصدیق کوي خو عناد کوي ایمان پې نه راوړي تصدیق کوي چې دا رښتونی دی. دا مصدق دی په تصدیق منطقي سره خو مصدق نه دی په تصدیق شرعي ایمانی سره. ولې ځکه تسلیم ورسره نشته. دا څو فرقه شو. پنځم فرق تصدیق منطقي فرد علم دی ځکه علم په دوه قسمه دی تصور او تصدیق. دې کې بیا د مناطقو اختلاف دی چې تصدیق علم دی او که د لواحقو د علم نه دی ثمراتو د علم نه. دا تاسو ویلي دي قطبي وغیره کې. اوس خو کار اسانه چې د قطبي نه خوا منطق ختم شو کنه. نو ملایان هم کمزوري دي کنه. منطق خو خبرې چې کوي نو دا پې بدې لګي. تاسو باندې ښې لګي که بدې رښتیا وایي ټول باندې ښې بدې لګي. تاسې پې پوه شئ او دا ډېر ضروري علم دی. ګورئ دا زده کوئ. اوس ډېر کار خراب دا دی. یو ملا راته ورځې ویلې او یو طالب ویلې چې مسلم الثبوت دا د منطقو کتاب یا ویلې یا نه ویلې نو څه خبره شو. مسلم الثبوت ته د منطقو کتاب ویل مسلم الثبوت ته د چا کتاب ویلې د منطق. دا مشکل موږ له د کوم ځای نه پیدا شي چې نصاب هم کمزوری شي منطق ته ووتل. تاسې په دې پوه شئ په دې ځان پوه کړئ. دا دوه علمونه چې درځي نو ارسه درځي منطق او نحوه او چې دا دوه نه درځي نو اسم نه درځي اگر که ټول درځي. اگر که ټول درځي نو اسم نه درځي ځکه 15 ورځې وروسته بیا د نر څه ګډوډي. نو تصدیق منطقي فرد علم دی او تصدیق شرعي فرد عمل دی. عمل قلب دی کنه. شپږم فرق تصدیق منطقي د مقولې د کیف نه دی ځکه تاسو ویلي دي چې علم مذهب منصور دا دی چې د مقولې د کیف نه دی.
یا د مقولې د فعل نه دی یا د انفعال نه دی او یا د کیف نه دی خو مذهب منصور دا دی چې د مقولې د کیف نه دی او تصدیقی شرعي ایمانی د مقولې د فعل نه دی ځکه دا ستا یو فعل دی که وم فرق تصدیقی منطقی په غایبات او محسوساتو دواړو کې استعمالی کی او تصدیق ایمانی صرف په غایباتو کې استعمالی کی محسوساتو کې نه استعمالی کی اتم فرق تصدیق منطقی کې تعظیم د مخبر ضروری نه دی چې سړی راشي و زید قائمن ته ومني او دغه سړي تعظیم مو کې دا ضروری نه ده او په تصدیق ایمانی کې تعظیم د مخبر ضروری دی چا چې د ایمان خبرې راوړي دغه تعظیم په مونږ فرض دی که نه هم فرق تصدیق منطقی جهود سره جمع کیږي ځکه جهود دا قسم د چا دی د تصدیق دی او تصدیق ایمانی د جهود سره نه جمع کیږي بلکې جهود کفر دی جهود کفر دی اوس په پوه شئ نو ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي او دا مې درته خبره وکړه نه مراد تصدیق منطقي ګورئ مراد نه دی فرق باندې پوه شئ نه فرقونه مې درته وکړه ایمان په اصطلاح کې څه ته وایي تصدیق الرسول فی جمیع ما جاء به من عند الله تصدیقا اجمالیا فيما علم اجمالا وتصدیقا تفصیلیا فيما علم تفصیلا تصدیق الرسول د رسول خبره منل فی جمیع ما جاء به من عند الله تعالی مما علم من الدین بالضروره دین کې چې ضرورت بداحت سره کومې خبرې معلومې دي یقین سره ضرورت نه مراد یقین دی تصدیقا اجمالیا فيما علم اجمالا وتصدیقا تفصیلیا فيما علم تفصیلا د کوم خبرو تفصیلی علم راغلی هغې باندې تفصیلي ایمان او د کوم اجمالي راغلی په هغې اجمالي ایمان فرق هم تعریف هم زده که اصطلاحي اسلام په لغت کې څه ته وایي اسلام په لغت کې انقیاد ته وایي گردن نهادن د شارع هرې خبرې ته غاړه ښودل په اصطلاح کې څه ته وایي التزام طاعت الله و طاعت رسوله فعلا و ترکا د الله او د الله د رسول د طاعت التزام کول په کولو کې هم او په نه کولو کې هم دې خبره باندې تاسو پوه دا اول بحث و معنا لغوي او اصطلاحي د ایمان دویم بحث د ایمان او د اسلام په منځ کې نسبت کم نسبت دی فرق پکې څه دی دې کې څلور مسلک دي اول مسلک د محدثینو دی هغوی د ترادف یا د تساوی په صدق قائل دي ایمان او اسلام متساویین دي او تاسو ویلی دي چې رجع د متساویین و موجبتین و کلیتین ته کیږي د دواړو کلیانو د جانبه کل اسلام ایمان او کل ایمان اسلام دوی مذهب دا دی چې د اسلام او د ایمان په منځ کې تباین دی نسبت د تباین دی او تاسو دا هم ویلی دي چې رجع د متباینین و سالبتین و کلیتین ته کیږي لکه حجر او انسان شو لا شیء من الانسانی او لا شیء من الحجری نو لا شیء من الاسلامی بی ایمان او لا شیء من الایمانی بی اسلامین تباین شکل دریم مذهب د فقهاو د متکلمینو دی هغوی وایي د ایمان او د اسلام په منځ کې عموم خصوص من وجهین دی نو اسلام اخص مطلق دی او ایمان عام مطلق دی او رجع د عموم خصوص من وجهین ایمان عام دی من وجهین و خص دی من وجهین
او اسلام هم عام دی من وجهن او خاص دی من وجهن. نو ځکه رجع چاته کیږي؟ عموم خصوص من وجهن ته. عموم خصوص من وجهن رجع درې قضیو ته کیږي. څنګه؟ کل اسلام داسې نشي ویلی چې کل اسلام ایمان، بعض الاسلام ایمان بعض الاسلام لیس بی ایمان، بعض الایمان اسلام بعض الایمان لیس بی اسلام. بعض وقت کې انقیاد ظاهری وی تصدیق نه وي، نو دا اسلام شو ایمان نه دی. بعض وقت کې تصدیق وی خو انقیاد ظاهری نه وي، نو ایمان خو شته خو اسلام نشته. اوس پې پوه شئ. څلورم قول دا دی چې ایمان او اسلام عموم خصوص مطلق دی، دواړو په منځ کې نسبت. خو دې ته لږ خیال کوئ. چې کم ایمان دې ته لږ کتل پکار دي چې د دې په منځ کې فرق څنګه دی. متکلمین ایمان بسیط گنی په مرتبه د لا بشرط شک. د دې مطلب دا دی چې نه پکې عمل شرط دی او نه پکې ترک العمل شرط دی، نه پکې وجود د عمل شرط دی لکه معتزله او خوارج چې وایي، نه پکې ترک العمل شرط دی لکه مرجئه چې وایي. عمل خو انقیاد ظاهري شو، اسلام شکم. او د محدثینو په نیز باندې او د معتزله او د خوارجو په منځ باندې ایمان دا مرکب دی د اشیاء ثلاثهونه. کم اشیاء ثلاثهونه؟ ایمان تصدیق بالجنان، عمل بالارکان او اقرار باللسان. دې درې څیزونه جوړ دي. نو په شرط د چا سره شو؟ عمل سره. خو فرق پکې دا دی چې معتزله او خوارج عمل جز گنی د ایمان او جز لازم گنی، او محدثین حضرات اهل حق هغوی عمل جز نه گنی. په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي د معتزله او خوارجو په نس، په انتفاع د عمل سره انتفاع د ایمان راځي. دخول پی الکفر راضی که نرازی؟ معتزله وی نرازی، منزله بین المنزلتین. او خوارج وی د خروج سره دخولم راضی پی الکفر. او محدثین وی نه خروج عن الایمان راضی او نه دخول پی الکفر راضی، ځکه اصل شی شته چې تصدیق دی. دا خو جز دی، خو جز لازم خو نه دی. اوس که په مفهوم او ماهیت د ایمان کې د عمل د نه معتبر کولو په وجه چې عمل پکې بالکل نه دی معتبر، نو دا به بیا حقیقت د ایمان به په مرتبه د بشرط لا شیش، بشرط عدم العمل. دا د مرجئو مسلک دی. هغه وایي ایمان دې چې راوړو نو تا ته ګناه هېڅ ضرر نه کوي او د ښه کارونه درته طاعت درته هېڅ فایده نه کوي. لا تضر مع الایمان معصیة ولا تنفع مع الایمان طاعة. دا د هغوی مسلک دی. مونږ ایمان خارج عمل خارج ګڼو د ایمان نه، خدا رې چې عمل ضروری هم ګڼو خو جز یې نه ګڼو. دریم بحث بیان د فروق اسلامیو په حقیقت د ایمان. په حقیقت د ایمان کې اته ډلې دي. اول ډله اول مذهب د متکلمینو دی. هغه وایي ایمان عبارت دی صرف د تصدیق خاص نه بس. نو د دوی په نسبت باندې ایمان احادي شه. پوه شوئ؟ یو شیش. د مسلک د فقهاو دی. هغوی وایي ایمان مرکب دی د دوو شیانو نه، تصدیق قلبی او اقرار لسانی. د هغوی په نسبت باندې ایمان ثنایی شه. دریم مسلک د محدثینو دی. هغوی وایي ایمان عبارت دی د اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. د هغوی په نسبت باندې ایمان ثلاثي شه.
څلورم مذهب د خوارجو دی. خوارج هم وایي چې ایمان عبارت د درې څیزونو نه دی: اقرار، تصدیق او عمل، لکه د محدثینو. پنځم مذهب د معتزله دی، هغوی هم همداسې وایي چې ایمان جوړ د درې څیزونو نه دی. خو د محدثینو او د معتزله او د خوارجو فرق په څه کې دی؟ فرق په دې کې دی محدثین تصدیق ته جزء اصلي وایي او اقرار او عمل ته اجزای عرفیه وایي. پې پوه شوئ؟ او معتزله او خوارج درې واړو ته اجزای اصلیه وایي. داسې اجزا ورته وایي لا یحتمل السقوط، چې سقوط پکې نه راځي. شپږم مذهب د مرجعو دی، هغوی وایي ایمان عبارت صرف د تصدیق نه دی، اقرار او عمل نه شطر دی او نه شرط. پې پوه شوئ؟ اقرار او عمل نه شرط دی او نه شطر دی. اووم مذهب د جهمیو دی، هغوی وایي ایمان عبارت دی د معرفت قلبي نه، صرف معرفت قلبي. په دې بیا اعتراض راځي چې یهودیان خو بیا مؤمنان شو، یعرفونه کما یعرفونه، معرفت خو ورته حاصل وکړه. اتم مذهب د کرامیو دی، هغوی وایي ایمان عبارت دی صرف د اقرار لسانی نه، تصدیق او عمل پکې چا راوستي. نو په دوی باندې نقض واردېږي د منافقینو چې هغوی خو اقرار لسانی کو که نه کو، او الله تعالی وایي وما هم بمؤمنین. اوس پې پوه شئ که نشئ پوه؟ ډلې خو ډېرې دي، خو حق پکې اشاعره او ماتوریدیه دي، اهل حق. محدثین، متکلمین، فقها، دې ټولو ته څه وایي؟ اهل سنت والجماعت. دې ته څه وایي؟ او اهل سنت والجماعت دوه ډلې دي، اشاعریه او ماتوریدیه. او دې دواړو ته تغلیبا اشاعره وایي. دا څلورو مذهبونه تغلیبا ورته څه وایي؟ دا د اشاعرو مسلک دی، معنا دا چې اشاعره او ماتوریدیه دواړو مسلک دی. یو 12 یا 100 مسلو کې د اشاعره او د ماتوریدیه اختلاف دی. تاسې په دې پوه شئ؟ 100 مسلو کې د ابن کمال بادشاه په دې کتاب لیکلی دی ډېر بهترین، الاشاعره والماتوریدیه. دا اختلافي مسلې پکې ښکاره کړي دي. نور دواړه اهل حق دي. دا څلورو مذهبونو والا ټول اهل حق دي. ګورئ 85 کروڑه احناف دي دې وخت کې، 20 یا 25 کروڑه مالکیان دي، همداسې شوافی، 1 کروڑ حنابله دي. دا ټول چې راجمع کړي دې ټولو ته څه وایي؟ اشاعره ورته وایي، یا اشاعره او ماتوریدیه. دا اهل حق دي. او دا نور معتزله وغیره چې کوم دي دا د دې نه بهر دي، دا اهل سنت والجماعت نه دي. تاسو باندې به یو اعتراض وارد شي چې شیخ عبدالقادر جیلانی وایي المرجئه ومنهم الحنفیه. مرجئه بد خلق دي او حنفیه هم مرجئه دي. مونږ ته شیخ عبدالقادر جیلانی څه ویلی دي؟ او مرجئه تاسو پیژندل چې مرجئه څه وایي؟ سر څه شی دی؟ نفس تصدیق دی، عمل پکې ضروري نه دی. وایي تاسو هم عمل ضروري نه ګڼئ، نو احناف مرجئه دي. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ څوک وایي دا؟ بریلیانو ته وایي مردارو تاسو ورپسې 11مې خیراتونه کوئ، او هغه درته څه وایي؟ مونږ ته مرجئه وایي. او دا بریلیانو پسې 11مه کوي که نه کوي؟ د 11مې ځوان ورته وایي. او ځوان نه و، هغه سپین ږیری مړ شوی و. لوی ځوان ورته وایي، لوی ځوان نه و، لوی سپین ږیری و. د دې جواب حافظ ابن حجر رحمه الله کړی دی چې احنافو ته شیخ عبدالقادر جیلانی ولې مرجئه ویلي؟ وایي مرجئه د ارجاع نه ده، او ارجاع تاخیر ته وایي، رسته کول. نو احناف هم عمل رسته کوي د تصدیق نه، او مرجئه یې رسته کوي. خو د احنافو د عمل رسته کولو ته ارجاع د اهل سنت وایي، او د کرامیو تاخیر د عمل ته ارجاع د اهل بدعت وایي. پې پوه شئ که نه شئ؟ وایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله احنافو ته مرجئه ویلي، دا د اهل سنتو ارجاع یاده کړې ده. ومنهم المرجئه، بعضې د دوی نه داسې دي چې عمل د تصدیق نه رسته کوي،
ومنهم الحنفیه، په دې کې احناف هم دي. خبره ده مونږ خو عمل وروسته کوو که نه، خو د هغوی سره زمونږ فرق دا دی چې هغه عمل بالکل ضروري نه ګڼي، نه شرط مني او نه شطر. مونږ یې شطر نه منو، نو شرط خو یې منو که نه. پرې پوه شئ؟ دا یو جواب. دویم جواب دا دی چې ممکن هغه وخت کې اهل بدعت مرجئه دا په احنافو کې ورننوتي وو. نو شیخ عبدالقادر جیلانی خو ډېر بزرګ سړی و، او دا بزرګان خو داسې دي چې څوک ورته راشي یو نیک سړی چې پلان کې داسې دی بس ایسته بس غوسه کېږي، بیا خو ډېر تحقیق نه کوي، ټیم ورسره نه ذکر اذکار مراقبې وغیره کې ډېر مصروف بار نه ځي چې دا رښتیا ده که نه. دا خو ډېر احناف مرجعه دي او خدای دې دوی داسې دستي شروع کړي. تاسې په دې پوه شئ؟ نه شاید چې لکه مشبهه او معطله دا چې حنبلي مذهب کې ورننوتي وو، تجسیم عقیدې والا خلک. مجسمه چېرته ورننوتي وو؟ حنبلي مذهب. نو حنابله چا بدنام کړي وو؟ مجسمه او تجسیم قایلینو. او حنفي مسلک هغه وخت کې اهل بدعت او مرجئه او بدنام کړی و، ځکه شیخ عبدالقادر جیلانی غوسه شوی و. څلورم بحث استثناء په ایمان. یوه مسله ده، هغه دا ده چې انا مؤمن حقا به وایي که انا مؤمن انشاءالله به وایي. تاسو سره قاید کې دا ویلې ده؟ چا ویلې؟ لاس یې چت کړئ. ما ته وګورئ، شوافیو ته منصوبه ده چې انا مؤمن انشاءالله به وایي، او احنافو ته منصوبه ده چې انا مؤمن حقا به وایي. نو شوافیو ته به شاکین ویلې. څه به ورته ویلې؟ شاکین، ځکه شکونه کوي که نه. شوافی وای انا مؤمن انشاءالله به ځکه وایي چې د مستقبل پته نه لګېږي چې ته به څنګه پاتې کېږي. نو انشاءالله ویل پکار، ځکه سبا له خو پته نه لګي که ولا تقولن لشیء انی فاعل غدا الا ان یشاء. او احناف څه وایي؟ احناف وایي ان راځي د شک دپاره، او ایمان عبارت دی د تصدیق نه، او شک منافی دی د تصدیق سره. نو ان پکې څنګه وایي چې انشاءالله؟ دا اختلاف پخوا اوس نشته الحمدلله. غلو نه ده پکار چې کوم اختلاف ختم شي، شکر دی چې ختم شي. امت کې اختلاف پیدا کول نه دي پکار، کوشش دا پکار ده چې اتفاق ته لاړ شي. دا اختلاف ختم شوی. شرع قائد کې وغیره کې دا کتابونو کې دي که انشاءالله د شک دپاره نو ښه نه ده، او که د تبرک دپاره نو بیا خیر دی. صحیح شوه؟ الحمدلله یهدیکم الله و یصلح بالکم. که د شک دپاره انشاءالله ووایي، شوافی هم دا نه مني، او که د برکت دپاره ووایي نو احناف هم د دې نه انکار نه کوي. بس خبره خلاصه شو. استطاعت قبل الفعل دی. از ما صادر رومال بره پروت دی، راوړه شهزاده ورشه. تاسې پرې پوه شئ؟ استطاعت قبل الفعل دی او که فعل سره مایي دی، دا مغه اختلاف دی. سلامت الاسباب والآلات ته وایي، او که قدرت حقیقیت ته وایي. چې څوک وایي چې قبل الفعل دی، د هغې نه حقیقي مراد دی، چې مع الفعل دی. او چې څوک وایي قبل الفعل دی سلامت الاسباب والآلات. دا اختلاف نزاع لفظي ده. دې خبره باندې تاسې پوه شئ. ښه پنځم بحث ربط د کتاب الایمان د حدیث النیت سره. مخکې حدیث کې بیان د نیت وشو چې نیت صحیح کول پکار دي. نو نیت به د چا صحیح چې د چا ایمان صحیح. ایمان په څه صحیح کېږي؟ نو کتاب الایمان کې به دا مسلې ذکر شي. مناسبت وشو که نه؟ دویم مناسبت، مخکې حدیث کې بیان د هجرت وشو، او هجرت کې ترک الوطن دی. اوس
دې کې دا خبره زده کوي چې وطن خلک ولې پرېږدي کتاب الایمان چې د ایمان حفاظت وکړي که نه مخکې حدیث کې هجرت ذکر و هجرت څه ته وایي ترک الوطن وطن خلک ولې پرېږدي کتاب الایمان چې د ایمان حفاظت وکړي دریم ربط مخکې زجر او زورنه هغه چاته ورکړی شوه چې هغه منشه د هجرت ښځه ګرځوي هجرت د څه دپاره کوي د ښځې یا د دنیا دپاره نو دې کتاب کې اوس دا کتاب الایمان کې دا ذکر کوي چې منشه د هجرت به ښځه نه وي منشه د هجرت به دنیا نه وي منشه د هجرت به دې څه ایمان چې ستا د ایمان حفاظت وشي نو ځکه حدیث د نیت پسې څه شی ذکر کا کتاب الایمان ذکر کا پې پوه شوئ